بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مصنف رحمت الله علیه سبق نمبر 17 کی احوال العصبہ خیلو. عصبہ بنفسه سبق ميلو ساغا زون تکسون اندشتا عصبہ بغیره ولا سبق مویلو. عصبہ بنفسه سکم دي د ټول نرینا کسونو تیل شي او عصبہ بغیره د ټول خزي سالور دانی خیلی شي. یسمخت د عصبہ مع غیره دریام قسم ده دوسیس و اما العصبة مع غیره دي سمانا ده اذ فكل انثى تصوير عصبة مع انثى اخرى. هر اغه خزي تیل شي د بلی خزي واجنه عصبہ وګرځي. عصبہ بنفسه دي تیل شو خپل بني عصبہ لکه نورون. عصبہ بغیره دي تیل شي خزي ورونو واجنه وګرځي. عصبہ ما غیره چې تیل شي خزه دي واجنه شو وګرځي. عصبہ وګرځي دي تیل شي عصبہ ما غیره. فكل انثى هر مؤنث خزي تیل شي هر هغه خزي تیل شي تصوير عصبة مع انثى اخرى. ابل خزي سره عصبہ جوړ شي دوړه سره کې ميلو شي دینه جوړيږي عصبہ مع غیره. اس دې مثال ګوره لکه کل اخت مع البنت لکه یو خور د پلور او مور دوړو کې شریکه ده یا صرف پلور کې شریکه ده. دا سړی پوتې وانده شي سړی مړ شو لوري پوتې و نه دغه لور سره څکله خور ملو شي دغه خور به بیا وي عصبہ مع غیره. لما ذکرنا مخکې مو دا خبره ذکر کړه. یو سره بل عصبہ ده. عصبہ مو شروع کې خیال او په دوا قسمه یو تل شي عصبہ سبب نسبی سنسب دی وجه نسړی یو سړی عصبہ جوړ شي. دویم تل شي عصبہ سببی څه سبب دی وجه نه یو سړی دی چې عصبہ جوړ شي. نن مغه ذکر ده ساغه تل شي مولی العتاقۃ. مولی العتاقۃ نه وتل شي عصبہ سببی نه وتل شي. اوس کسیدی سو اخر العصبات په عصبہ کې ټول نه اخیری عصبہ کله سړی مړ شو نه پلورشت نه زوایشت نه خیاندشتو اندشت نه لونیشتو نه چوکشتو نه عصبہ بنفسه هیشتو نه بغیره هیشتو نه ما غیره هیشتو درې وړه نشتو. اوس به دی ولا میراث شو تیر کو دیس دی ولا میراث به اخ سړی تیر کوي څه چا دا آزاد کړو د مخې غلامو دی ژوند شو په علماء کې تیر دالو مولا ور باندې ډیره مهرباني وکا کنه اغا آزاد کړلو نو اوس به دی ماغه ته دی ولا میراث مليږي ځکه هغه ور باندې ډیره مهرباني کړی دا ځکه دی مخ کې بیان نشو کول دو مخکې د حیوانات و غیره نه دومره نه وجوده نکاح نشو کول بغیر د مولا مرضی نه. نور ډیره خبره کې دا مجبور ودی ته ملکیت نه حاصلېدل شي ګټله به د مولا ګڼل شو هغه آزاد کړو نن دو مړ شو ایدي ولا دا میراث ماغه چو تیر که چو آزاد کړه ده نو ماغه تل شي مولی العتاقۃ. هغه آقا صدا سړی آزاد کړو آقا دی آزادی آزاد کرنے والا. واخر العصبات فصبو کی اخیری عصبہ چې د مولی العتاقۃ آزادوالی ولا آقا او مشر. بیا کچیری د کوم سړی دوی آزاد کړو په خپل باندې معتق وتل شي کنه په اسم فاعل سره سره معتقن اغه نو موجود بیا به دی هغه زمانو ته قتل شي کا زوای پلوري ویني کوي وی تری و غیره د شه د ترتیب ورکی چلی ثم عصبته بیا به دی مولی العتاقۃ ولا عصبہ او ته دی ولا د میراث سر کې علی الترتیب الذي ذکرنا دی مغه ترتیب مطابق کوم په عصبہ بنفسه کې تر کړو ذکر کړو لقوله علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی الولاء لحمه د مولی العتاقۃ یا د والا چکم د دای وارشتا ده کلحمه نسب لک څنګه د نسب ول سړی رشتاوي نسبی خالقو ته سړی ته میراث ورسی دشه ته ک سړی خپل نسبی کسون نو نه پلور نه چوغو نو چوغو اخر کې داغه میراث بچو تیر کول شي دی ولا ازدون کې سړی ته ور کول شي. ولا شيء للاناث من ورثه المعتق اسم فاعل سره تیلون دی بزیره کې اسم کل سره تی بن زبر چې معتق هغه چودل شي ازاد شوی معتق من ازدون کا سړی خیوا خبره دی کې فرق شته. عصبہ بنفسه کی مدا خبره کړي ساجي کې څنګه سړیونو ته میراث مليږي چې خزو ته مليدو د مولی العتاقۃ کې کومه خبره صرف نرینا او کسونو ته مليږي اخزو ته نه مليږي لکه یو سړی د زدهون کده انشته دی غلون مون وغیره ته نه مليږي د میراثونه ځکه یې ولا شيء للاناث خزو ته بچی شنه مليږي د غیوالانا من ورثه المعتق دی زدهون کې کوم
کور ولا خال وي. لقوله علیه السلام پیغمبر اسلام فرمیلی دی لیس للنساء من الولاء څه کومې ښځې دي هغو ته په والا کې څه نه میلیږي. ها څو صورتونه شته که په خپله باندې دغو ښځو کوم سړی عزت کړی وي بیا ورته میراث میلیږي، یا د کوم سړی دی عزت کړی دی ښځې دو سړی بیا خپله باندې مړ شو خو دی یو بله عزت کړی همغه والا میراث بیا دې ته میلیږي. یا یوه ښځه اخته شوې وي یو سړی مکاتب جوړ کړی او مکاتبت یې ورسره کړی نو بیا ورته میلیږي. یا یوه ښځه و هغې غلام داسې کړو چې ور آزاد غونې کو مدبر یې کړو مثال مدبر والا میراث هسې مرګ نه هغه میلیږي وروسته، یا مرګ نه بعد ازادیږي. خو داسې مو میله وشوه چې دا ښځه خو یا مړه نه یې ښیي که نه دارالخرو ته لاړه او کافره شوله قاضي حکم ولګو دا مړه وه شمری بس اوس غلام آزاد شول ځکه چې مړې په حکم کې شوه واپس بیا راغله مسلمانه شوه. دغه سړی مړ شو د کوم دی عزت کړی دې ته مدبر نیل شي دی وله میراث به دغې ښځې ته میلیږي. یا هغه مدبر بیا بله مدبر کړی څه مدبر کړی دا خاص یې ور مړ شو چې دا بله ور مړ شول ورپسې نو داسې طریقې سره کشي بیا خو د میراث ښځو ته میلیږي دی والا نه کنې نه میلیږي دا خبره کوي. لیس للنساء من الولاء ښځو ته په والا کې حصه نه شي ورکول الا ما اعتقنا ها که هغوی غلام عزت کړی. اعتقنا د جمع صیغه ده اعتقت اعتقتا اعتقنا اعتقت اعتقتم د شیطان او اعتقا من یا هغه سړي غلام آزاد کو اعتقنا چې کوم د ښځو عزت کړو هغه سړي بیا مخته غلام آزاد کړلو. او کاتبنا یا دغو ښځو چې سره مکاتبت کړي کاتبت کاتبتا کاتبنا او کاتب من یا هغه چې مکاتبت وکړو بل سړي سره مخته کاتبنا چې سره ښځو کړو مکاتبت. او دبرنا یا ښځې چې کړو چې مدبر جوړ کړو دې کاسې جمع صیغه راوړې دبرت عیل شي چې ښځې یو سړی مدبر جوړ کړو. او دبر من یا سړي بل مخته مدبر جوړ کړو دا چې دبر نه ښځو مدبر جوړ کړو. او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن یا کله کله د شی ته کې چې کوم سړی دو عزت کړی دا د هغه والا ځون ته راکینج کي یا مخته کوم سړي عزت کړی هغه والا راکینج کي څنګه لکه ښځه کله غلام وي بیا د دې والا بچی غلام شمرل شوي د مسله یې ده څه بچی څه ده د مور پسې تابع وي دین کې وغیره غلامۍ کې که مور یې آزاد وي بیا بچی آزاد شمرل شي که بیا مور یې آزاد نه وي بچی چې شمرل شي بچی بیا غلام شمرل شي. انده شي ته مور یې مسلمان یا بچی سره وړي ته مې چې دغه وړکه په مسلمانۍ کې شمرل شي کنې مسلمانۍ کې نه انده شي ته ګوره یو سړی د مثلا اچھا کړلو یوه وینځ یې ازاده کړله چې ازاده کړله هغه بچی به ازادېږي که نه د هغه والا میراث به د ځان ته وړي. یا مثلا یو غلام ده د یوې ښځې غلام ده د هغې په ښځې اجازات سره د غلام پردی وینځې سره واده وکړلو او پردی سړی لګیا شو دغه وینځه یې ازاده کړله څه کله یې ازاده کړله دغې نه اوس کوم بچی پیداویږي دغه بچی به آزاد شمرل شي ځکه چې د مور تابع ده نه په رقیت حریت کې بچی د مور تابع وي. اوس د دې وله کومه والا ده که نه دا بچو ته خال که میلیږي د دغه بچي وله دا بچی کله غټ شو بیا مړ شولو اخ سړي ته میلیږي چې د دې مور وله کوم آقا څه و د دې سړي د غلام وله مور په ملکیت کې هم هغه ته میلیږي تیل شي مولا الامې د مور وله آقا نه دغې طریقې سره به چې کې والا راکینج کړي د سیروی ولې روی ګرړې ګړې ځون ته راورسوي. هماخته یې مثال درکوي کسه د معتق وله مثال درکوي یو سړی ده چې آزاد کړی ده څه کله یې آزاد کړی ده نو هغه نه بعد د هغه وله پلور پاتې شوی ده څه کوم سړي آزاد کړی د معتق وله پلور پاتې ازوای پاتې معتق خاص یې مړ شو که نه د معتق وله پلور پاتې ازوای اوس به څه کوو معتق خپله باندې نشته اوس د دې وله میراث به څوره څوره تقسیمیږي. امام یوسف صاحب یې څه دا والا کومه ده پلور ته به شپږمه یې سیر کوي بقي به زوي ته ور کوي. امام ابو حنیفه او امام محمد صاحب فرمایي چې نه ټوله والا به زوي ته ورکول شي پلور ته څه نه میلیږي ځکه چې کله زوی موجود وي پلور به څه شي ورکړي محجوب غونې شي. که بیا داسې طریقه وشوله چې د کوم سړی ازادونکی د دې وله زوی پاتې و الماسی پاتې و بیا به څه طریقه کوي نه په داسې طریقې کې به یې څه ټوله والا به زوي ته ورکول شي کسې ورته
ولو ترک ابا المعتق وابنه و ابنه یو سړی ده هغه د معتق ولا پلور پاتې کړلو ځون پسې څه معنا دا مړ شو خپله باندې کوم سړي دا آزاد کړه و هغه نه و خو د هغه پلور پاتې و زوی پاتې اوس به څه کوي څه عند ابي يوسف رحمه الله سدس الولاء للاب ای والا ولا د کومه ترکه پاتې شي د دې ولا شپږم حصه پلور تیر کول شي والباقي للابن بقایا چې کومې خمسة الاسداس وتیل شي یعنی الاسداس الخمسه پنځه چې کومې بقایا حصې د شپږمې نه د پنځمې ډلې دا به ټولې زوی تیر کول شي وعند ابي حنیفه ومحمد رحمهما الله طرفینو په نسبت باندې دا مسله ده چې الولاء كله للابن ټوله والا به زوی تیر کول شي دا مذهب د امام شفیع امام صوبا د اندشه ته سید ابن المسیب ده ولا شیء للاب زوی ته نشي کول دا مسله شو خکه بده شي ولو ترک ابن المعتق وجده ازي کې خپلور تی زوای پوتی وکنه دي کې شدي زوای تی نه کپوتی دي سیدا زوای تی نه کوم مسله رو شي به فل ولا كله للابن بالاتفاق بد امام سیب او دي صاحبینو اتفاق د سره کې زوی ته بټوله والا ير کول شي نیکه ته بچ نشیر کول دي کې زوای شه د زوایونه په عصوبات کې نږدې د مضبوط ډېر د بلا واسطه ده او نیکه مانس کې خواستا ور کی کنه پلور مانس کې راغله ده نزدک بیا نیکه پوتی شي ټوله بزوی ته ملويږي